क्यों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम शिरीनज़ादा او زه وار بیا تاسو سره په داسې مسله کې مخامخ یم چې پرون په سواد کې یو خبر وایرل شو چې مقامی پنکاران لیلو هغه کورونا ټیسټ پازیټیو راغلی دی او د هغې فیملی چې کوم دا هغې کې هم ټیسټونه راغلي دي او 3 کسان په دغه کورنۍ کې جان به حق دي. نو د هغې په حوالې سره موږ خبرونه چونکې وچلول او بیا د هغې د محکمې صحت د طرف نه راغلی نو د هغې په حوالې سره لږ ساعت پس بیا د نیلو چې کومه مقامی پنکاره ده هغه مطلب دا د یو ویډیو رااله هغه کې د تردید وکړو چې ما ته نه زمانه ټیسټ پازیټیو راغلی دی نه زمونږ په کور کې شته. هغه ویډیو کې داسې دغه چې ټوله فیملی په جمع ولاړه وه او هغو لکه مطلب دا دی تردید وکړو. نو په دې حوالې سره بیا ډي ایچ او اکرام شاه چې کوم د محکمې هیلث نمایندګي کوي په سوات کې نو هغه دا نن یو دغه ویډیو رااله چې نه د دې ټیسټ باقاعده طور پر پازیټیو راغلی دی او د دې د کورنۍ موږ هم نور ټیسټونه اخیستي دي او د دې کور موږ قرنطینه کړی دی. نو تاسو ترين اطلاعات خدا دي چې په دې حواله سره پولیس چې کم دی نه هغه کور ته ورغلي دي. وس تاسو ترين صورتحال څه دی خو د دې نه مخکې هغې نه به تاسو خبر کم خو د دې نه مخکې زه تاسو دا وایم چې نیلو چې کوم مقامی پنکاره د هغه سوی او ډاکټر اکرام شاه چې ډي ایچ او سوات دی هغه سوی. نو راځئ چې د نیلو خبرې اول وورو بیا به د ډي ایچ او د خبرې وورو چې دې سوی. نو راځئ چې دا وګورو. السلام علیکم ګرانو مینوالو زم نیلو او د خیر سره شکر الحمدلله زه په خپل کور کې د خپل فیملی سره یم هغه خوشاله یم دا چې غلط نیوز ورکړی دی ځکه چې زمونږ فنکارانو مو خلک ختموي. نو زه وایم چې د یو بل سره موږ یو ځای شو یو موټی شو د خیره انشاءالله دا مې وروڼه دي زه د خیره روغ رموټه یم شکر الحمدلله دا مې د خیر سره ټوله فیملی ما سره کمره کې ناسته ده نه کرونا شته نه اسم نشته او امید ستاسو هم لرم چې تاسو به د یو بل هم خیال ساتئ او زما لپاره به دا دعا کوئ چې څوک بیا په ما باندې الزام دا ونه لګوي ځکه چې د خلکو ډېر غلط ذهنونه دي غلط سوچ لري او دا زما امي ده زما امي مې یاده کړې ده خلک وایي چې زما مور هم په دې بیمارۍ ده زما مور هم شکر الحمدلله دا بیماریانې د خدای زما روغه یم د خیر سره دا خلک هسې فضول خبرې کوي هغه که بیماري وي د الله طرفه انسانان خو نشي ډېره کولی خو چې نه وي نو خلک ولې سوځي. نو مهرباني وکړئ چې د دروغو دا الزام مه لګوئ دا به ستاسو ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته مننه وایم چې د یو بل سره ډېره مینه ساتئ ډېر محبت ساتئ ځکه چې په مینه محبت باندې د خلکو ذهن سوچ بدلیږي او د خلکو سوچ چې بدلی په مینه به بدلی. ډېره سلام والسلام. हेल्थ डिपार्टमेंट ये बड़ा ही हसास और सेंसिटिव मामला होता है. इसमें किसी के साथ मजाक में भी हम इस तरह की बात नहीं करते. हम तब ही ये बात करते हैं कि जी किसी को कोई बीमारी है स्पेशली अभी जो कोरोना की जो वबा फैली हुई है जब तक उसका रिटर्न रिज़ल्ट हमारे हाथ में ना हो. अब उस रिटर्न रिज़ल्ट के लिए भी ये नहीं है कि हम हर लेबॉर्ट्री पे यकीन रखते हैं बल्कि इस पूरे पाकिस्तान में NIH फिर उसके बाद हमारी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की और अब अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 3 दिन से हमारी सीधू ग्रुप ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल की जो पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब है उसने भी इंडिपेंडेंटली काम शुरू कर दिए. तो उसके रिज़ल्ट्स भी उतने ही ऑथेंटिक है जितने हमारे लिए NIH या KMU के रिज़ल्ट्स हैं. अब ये जो खातून हमारी बड़ी मुहतरम फ़नकारा नीलो साहिबा इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है. बहरहाल अगर उसको कोई शक है या किसी तरीके से वो वाक़या उसको देखना चाहती है तो उस रिज़ल्ट का उसकी और उसकी वालिदा का रिज़ल्ट हम उसको पहुंचा भी सकते हैं. लेकिन उसने बहरहाल गैर ज़रूरी तौर पे इस चीज़ को मेरा ख्याल है शायद एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है. हालांकि हमारा ख्याल ये था कि ये एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देगी और हमारे साथ कोऑपरेट भी करेगी. उसी वजह से हमने ये मुनासिब समझा कि इसको इसके घर पर ही क्वारंटीन किया जाए बजाय ये कि इसको चूँकि अलामत कोई है नहीं कि इसको अस्पताल लेके जाया जाए. लेकिन बहरहाल शायद उसकी अपनी कोई मजबूरी थी जिसकी बिना पे उसको ये वीडियो वायरल करनी पड़ी. मेरी अब भी एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए हेल्थ एक्सपर्ट नीलो सीबी और मेरे जितने भी इस बात के मज़ीद सुनने वाले मेरे लोग हैं तो उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये बीमारी बहरहाल एक वबाई सूरत ये इख्तियार कर चुकी है न सिर्फ पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में बल्कि स्वात में भी इस वक्त ये वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है. तो ये बीमारी होगी भी लोगों को. इससे मतलब कि ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टिग्मा वाली बात है कि जिसको आप अपने ऊपर इस तरह लें कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश है या इस तरह की कोई चीज़ है. नहीं जी, इस बीमारी को आप बीमारी के तौर पे लें जिस तरह की मज़ीद बीमारियां हो सकती हैं. मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकते हैं, ये भी उसी तरह की एक बीमारी है. तो काइंडली मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बीमारी इसको कंसिडर कर ले कि हाँ ये बीमारी है
ये हमें लग सकती है, और इससे रोकथाम के जो ज़रिए अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को बता रही है, तो काइंडली वो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको आप ऑब्ज़र्व करें। स्पेशली नीलो साहिबा या STC हमारी और भी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ आगे बढ़ें और इस मौजी मरज़ की रोकथाम के लिए हमारे साथ आवाम उन्नास की आगाही के काम में भरपूर तौर पे आके अपना हिस्सा डालें। जी बिल्कुल, तासु د نیلو خبرې هم واورېدې او تاسو د ډاکټر اکرام شاه خبرې هم واورېدې. د دواړو موقف جدا جدا دی، دواړه مختلف دي. نو خدای دې وکړي چې په نیلو کې دا مرض نه وي، د هغه په فیملی کې نه وي. موږ دا غواړو، موږ د هیڅ چا بد نه غواړو، موږ دا غواړو چې مطلب د ټول سوات دی او ټول پاکستان او ټول دنیا دی په امن کې شي او دا مرض دې ختم شي. خو که بالفرض که موږ اجتماعي طور پر وګورو، نو د محکمې صحت څه کار دی، د ضلعي انتظامیه څه کار دی چې مطلب د هغه نیلو تنګۍ او هغې ټسټونه چې کوم دی پازیټیو راولي، داسې چې هېڅ کله هم نشي کېدی. زما په خپل خیال موږ له تعاون کول پکار دي د محکمې صحت سره، د محکمې مطلب دا دی کوم چې دا TMA دی یا ضلعي انتظامیه ده، د هغې چې کوم SOPs دي په هغې عمل درآمد کول پکار دي. داسې په سوات کې مخکې هم زموږ سره په زمرد کان په محله کې هم داسې راغلي چې هغه وایي چې یاره زموږ ټسټونه داسې نه دي. خو بهرحال خدای دې وکړي چې نه یې د نیلو دا دې هم ټیکي او د نورو دا هم ټیک دي. خو زموږ په سوات کې چې کوم نن سبا صورتحال روان دی دا ډېر په تیزۍ سره دی. په سوات کې تقریبا 150 ته پازیټیو کیسونو تعداد ورسېدو. نو دا لکه یو ډېر مطلب دا دی دردناک دی. تر اوسه پورې 12 کسان په دې کې مړه دي، که درې ورسره دا شامل کړي نو 15 شو. نو دا راته اوس پته نشته چې یاره محکمه هیلث پکې دا شماري نه شماري. خو بهرحال زموږ سره 10-12 نه سیوا مړي وشو. دا په ټول ملکن ډیویژن کې ټول نه زیات دي. نو پکار چې موږ لږ احتیاط وکړو، لاک ډاون چې کوم جزوي روان دی په هغې باندې عمل درآمد وکړو. ضلعي انتظامیه چې کوم احکامات جاری کوي چې په هغې باندې عمل درآمد وکړي. یقین وکړئ په منګوره کې لاک ډاون صرف برای نام دی، داسې رشکې دي، داسې مطلب خلک راوتی دی. نو د خلکو ضرورت زندگی به هم وي، خو د دې مرض ته هم که ته غواړي، ولې چې په دنیا کې مطلب دا دی د 2 لاکو نه زیات مریضان شو، مړه شو. د 2 لاکو نه زیات کسان چې کم دی هغه مړه شو. 60,000 په انګلینډ کې مطلب دا دی، په امریکا کې 60,000 ته ورسېدو، د سپین کې 60,000 ته ورسېدو، په اټلي کې 60,000 ته ورسېدو مړه. نو که دغه ته موږ وګورو نو مطلب تناسب ډېر زیات دی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي، الله دې موږ ټول په خپل حفظ امان کې وساتي، او الله دې دا وبا چې کومه په دنیا راغلې ده هغه دې الله ختمه کړي د ټولو دنیا نه، د پاکستان نه او د ټول سوات نه. نجات به والمه د الله په امان.